بیا خو باندې نیو پروجیکټ کریټ کولو ته ضرورت نه وي دا فرست کلاس آلریډي مونږ کریټ کړی دی کلاس ته ولې نه راځئ د انسټالیشن میتھډ به خپل وګورئ صحیح ده سلایډز مالکانو ته ورکړی او انسټال کړئ نو ویژوال سټوډیو 2010 له ما سره تاسو په 2008 انسټال کړئ نو باندې مینیو کې راغلی ویژوال سټوډیو 2010 مایکروسافټ ویژوال سټوډیو 2010 ایمیل او کلیک کړئ دیشو دا جی یو آی ګور سرور ایکسپلورر دا یو ټیب دی په لیفټ سایډ باندې بدلته کې چې کوم ډیټابیس سره موږ کنیکشنز جوړ کړی ټول دلته پراته او بل په نتورک باندې هغه کمپیوټرز چې باغې باندې اس کیو ایل سرور انسټال دي هغه بدلته لیست دي صحیح ده او دې سرور کې به هغه کمپیوټرز لیست دي چې کوم ما سره په نتورک کې او باغې اس کیو ایل سرور انسټال دي په دې ټول باکس کې کنټرول زی لکه بٹن ټیکسټ باکس ایټسټرا دا کنټرول زی سولوشن ایکسپلورر کې د پروجیکټ فایلز کته شي any file په یو سولوشن کې چې څومره فایل یو وایي کې دنه څومره پروجیکټ دي نو یو فایل زکاتیشن د سولوشن ایکسپلورر نه د کلاس ویو نه په پروجیکټ کې چې څومره کلاسز دي هغه کلاسز زکاتیشن د کلاسز او د فایل څه فرق شو په یو فایل کې مور دین ون کلاسز کې دیشي کچرته د کلاسز ویزټ کومه اونلی کلاسز به وسدا کلاس ویو ورو او غنا فایلز می پکاري سولوشن ایکسپلورر نه کته شو انسان یو آی نیو پروجیکټ شارټ کټ د دې ځنم کریټ کولې شو اوپن کولې شو د دې لینک نه ریسنت پروجیکټ چې موږ کوم کریټ کړی او په دې ریسنت پروجیکټس کې لیست دي په دې ریسنت پروجیکټس کې لیست دي فار ایگزامپل کدا لیست دلته راځي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کدی 10 پروجیکټس نه زیات شو لکه فار ایگزامپل اوس بل یو کریټ کوم نو 11 بشي نو دا لاست په ختم شي وینډوز فارمز اپلیکیشن 2 دا به ختم شي دلته به یو نیو ایډ شي نو چې څومره ریسنت 10 پروجیکټس هم دلته شو کوي په دې رائټ سایډ باندې بیا دا ټول هیلپ دی ګایډنس او نیوز د انټرنیټ نه Microsoft باندې چې کوم لیټیسټ نیوز اباوت ویژوال سټوډیو او دلته لوډ کی getting started دا هیلپ دی جو ویژوال سټوډیو هیلپ دی اوس کله کې موږ یو نیو پروجیکټ کریټ کو فایل نیو پروجیکټ به کته شی اوپن په هارد ډیسک باندې پروت دی کنه به اوپن کا خو په دې ریسنت لیست نه ختم شي صحیح شو به اوپن کولای شي اوپن پروجیکټ نه اوپن کا به پروجیکټ سلیکټ کو اوپن کا خو هم د دې لیست نه صرف ختم شي باقی ستا هارد ډیسک باندې پښته هارد ډیسک نه بیا اوپن کا چې دا نیو پروجیکټ واخلئ نو دلته چې کوم لینګویجز تاسو په انسټالیشن کې سلیکټ کړئ دا انسټالیشن طریقه و به واخلئ یا لکانو ته ما ورکړی د سلایډز دی سلایډز انسټالیشن طریقه دا غونډه هغه به واخلئ دلته اوس موږ دوه لینګویجز سلیکټ کړی دي یو ویژوال بیسیک بل ویژوال سی شارپ نو هغه دواړه دلته لیست دي اوس تا خو خدای پروجیکټ په ویژوال بیسیک کې کریټ کې او په سی شارپ کې کریټ کې خو زموږ کورس سی شارپ دی کنه موږ سی شارپ کې کریټ کوو نو سی شارپ په سلیکټ کوو وینډوز په سلیکټ په وینډوز کې کوم اپلیکیشن کریټ کې کنسول وینډوز WPF کلاس لایبرری WPF براوزر اپلیکیشن empty project دا ټول د پروجیکټ ټایپس دي چې یو پروجیکټ کریټ کول غواړي او سلیکټ کې کنسول سلیکټ کو نیکسٹ بیا ډیزاین فریم ورک سلیکټ کولی دا ورژن ما فرست کلاس کې ایکسپلین کړی چې دا ورژن
کله راغلي دي څنګه راغلي. دلته په ویژوال سټوډیو 2010 کې مونږه سلور فریم ورک ټارګټ کولې شو. 2.0 کته چې یو پروجیکټ جوړو ما هغه په 2005 کې اوپن شي نو 2.0 سلیکټ کړ. 2005 ویژوال سټوډیو کې دی اوپن شي نو به 2.0 سره کریټ کړ. او کوي چې نا 2008 ما سره شته نو به 3.0 او 3.5 نه یو سلیکټ کړ. کوي چې 2010 کې کار کوم .NET فریم ورک 4 سلیکټ کړ. خو په 2010 کې په دې سلور واړو کې کار کولای شي. ایشو اوس دې بیهیویر دا چې په دې آی ډی کې د ملټي ټارګټینګ وي. ملټي ټارګټینګ ولې چې دا یو نه زیات فریم ورک ورژن ټارګټ کولای شي. یو نه زیات فریم ورک ورژن ټارګټ کولای شي په دې آی ډی کې 2010 ویژوال سټوډیو. دلته به یو سلیکټ کړئ. یاره هم سلیکټ د سٹارټ بای د څه لپاره د دې پروجیکټس لپاره. کله پروجیکټ سٹارټ کول غواړي نیم اسندینګ ور په نیم باندې اسندینګ باندې سٹارټ شو. د سٹارټ بای د ډیفالت د کوم آرډر دی آی باندې نیم ډیسندینګ سٹارټ. کنسول اپلیکیشن کته وری یو نیم دی بل لوکیشن دی بل سولوشن نیم دی. دا نیم به د پروجیکټ نیمي سبای پروجیکټ نیم وي. نیم به د پروجیکټ نیمي او دا پات هغه پاتې چې کوم باندې مونږه پروجیکټ کریټ کوو. څه شو پروجیکټ په سیو کوو. دا اوس په کوم ډرایو کې دی ENU کلاس ای ډرایو NU کلاس فولډر په دې کې به دا پروجیکټ جوړیږي. به د سولوشن نیم سولوشن یو فایل دی چې دا ایکسټنشن ای .sln څه ایکسټنشن ای .sln دې پروجیکټ کریټ کول سره وسه یو سولوشن فایل کریټ شي .sln. په سولوشن فایل کې مور دین ون پروجیکټ کې دي شي. په یو سولوشن کې مور دین ون پروجیکټس کې دي شي. صحیح ده. او د ایکسټنشن بسې .sln دسه یو په پروجیکټ فایل کریټ کیږي چې داغه ایکسټنشن وایي که سی شارپ کې دی کریټ کړی دی نو CSPROJ یعنی CS پروجیکټ سی شارپ پروجیکټ ایکسټنشن بسې CSPROJ means C# project. کوي VB.NET کې دی کریټ کړی ویب ایکسټنشن سی VBPROJ VB project. یو با سولوشن فایل کریټ کیږي بل با پروجیکټ فایل کریټ کیږي. او د خطر چیک باکس کریټ ډایرکټری فار سولوشن غواړي چې د دې سولوشن لپاره د پروجیکټ لپاره خو هڅه یو فولډر کریټ کیږي. کوي چې د دې سولوشن لپاره سولوشن فایل .sln لپاره دی یو نیو فولډر جوړ شي نو دا یو چیک باکس و چیک کی. ادروایز ان چیک بایږي غواړي چې یو فولډر دې کریټ نشي. او دا فولډر نوم بسې دلته اوس بای ډیفالت کنسول اپلیکیشن 2 دی. کدا چینج کې نو چینج کولای شي. فار ایگزامپل دلته د پروجیکټ نوم ورکوم سیکنډ کلاس. شو او سولوشن نیم تاسو خو دا څه ورګي. خو دلته ډیفالت چې د پروجیکټ نیم کوم ټایپ کې هغه د سولوشن نیم ډیفالت اخلي. کته بدلول شي. شو ډیفالت موږ پریدو کریټ ډایرکټری فار سولوشن ENU کلاس. اوکې اوس کوم دا پات باندې لاړ شو. ENU کلاس سیکنډ کلاس ګوره یو فولډر کریټ شوی دی. په دې فولډر کې څه دی .sln .su دا ځکه دی چې ویژوال سټوډیو اوپن دی او دا سولوشن پکې اوپن دی. کا کلوز کړه به ختم شي هډن فایل دی. یا لکه MS Word کې تاسو یو ورډ فایل اوپن کوي کنه هغه سره بیا وګورئ وسره نور فایلز په خپل راغلي هډن فایلز راغلي. شو دا غره یو فایل دی. بل سیکنډ کلاس یو بل ډایرکټری کریټ دا چې دا پروجیکټ ډایرکټری دا. دا فرست چې کوم اوپن کا دا سولوشن دا. ته شو با چیک باکس چې موږ چیک کړو دا هغه د وجه نه کریټ دی دا فولډر. هغه چیک باکس چیک نه نو دا
دا درې واړه فایل چې اوس تاسو ښکاري نو دا به ډایرکټ په ان یو کلاس کې پراته دي. ٹھیک شو. سیکنډ کلاس وګوره په دې کې کوم فایلز کریټ دي. درې پکې فولډر یې کریټ دي. دو فایلز دي. دا یو فایل ګوره program.cs دی. .cs چې د هر یو فایل ایکسټنشن هغه به C# فایل اوبه C# فایل وي. په جاوا کې خو تاسو د فایل نوم سیم ایز کلاس نیم ورکوي کنه. سیم نیم ایز کلاس نیم د فایل نیم کنه. په دې کې دا نشته که د فایل نیم هر څه او د C# فایل وي چې د C# فایل د C# کوډینګ پکې دا ایکسټنشن بسي .cs. اوس وګورئ دلته بل یو CS پروجیکټ یو بل فایل کریټ دی چې دا څه دی پروجیکټ فایل دی او C# پروجیکټ CS means C# PROJ project. اوس دا سولوشن فایل کوم ډبل کلیک کوو دا مو اوپن کیږي چې سره ویژوال سټوډیو کې و ډایرکټ اوپن کیږي. سولوشن فایل دا فایده ده که دې ځنه پروجیکټ یا سولوشن اوپن کول نه غواړي فایل اوپن پروجیکټ اور سولوشن کته چې دې ځنه نو اوپن کوم ډایرکټ ډبل کلیک سره اوپن کوم نو ډبل کلیک د بار دا فایل دی چې دا ډبل کلیک کې ډایرکټ به ویژوال سټوډیو کې اوپن شي. خداغه سولوشن فایل چرته په دې سولوشن ایکسپلور کې دلته وګورئ سولوشن سیکنډ کلاس 1 پروجیکټ سولوشن سیکنډ کلاس 1 پروجیکټ مینز سولوشن فایل موږ سره کوم یو دی سیکنډ کلاس ولې د سولوشن نیم څه دی سیکنډ کلاس دی کنه د فایل نیم نو سولوشن نیم څه دی سیکنډ کلاس او پروجیکټ پکې څو دي یو پروجیکټ کله د بل پروجیکټ اډ کوم دا به کې 2 پروجیکټ دي فار ایگزامپل کله کې بل پروجیکټ اډ کوم رائټ کلیک په سولوشن باندې اډ نیو پروجیکټ کلاس لایبرری فار ایگزامپل او د دې پروجیکټ نوم دی کلاس لایبرری 1 ا دې پروجیکټ نیم چینج کولای شي. دیشو فار ایگزامپل دې د نیم ورکم ډیټابیس اوکې او د دې پاتم چینج کولای شي. پات یو چرته دی سیکنډ کلاس nu second class and inside the solution directory. Okay, نلته اوس ګوره 2 projects شو کنه یو database project بل second class 2 project شو خو at a time چې هر څومره project دي ستا main function به یوي executable project به یوي صرف at a time به یوي 2 project at the same time نشي execute کړي خو دا 2 project به موږ اډ کوولې چې دوی نه ایگزیکیوټ کی دا یو وجه دا چې دا یو پروجیکټ به ایگزیکیوټیبل پروجیکټ دی دا نور پروجیکټ دا یو چې ما اډ کړه کوم پروجیکټ او کلاس لایبرری وکنه نو کلاس لایبرری نه DLL جوړي نو لینکینګ به موږ د بل پروجیکټ نه کوو ځکه ملټیپل پروجیکټ په یو سولوشن کې اجازه شته خو بای کې به ایگزیکیوټیبل صرف یو وي یعنی مین فنکشن با صرف په یو کې شو. اوس ګوره بای ډیفالت چې کوم ډومبه پروجیکټ کریټ کړو دا پروجیکټ ولري خو دې نه رائټ کلیک ریموو اوکې دا پروجیکټ دې نه موږ ریموو بیا به کې 1 پروجیکټ خدا پروجیکټ صرف دې نه ریموو شو دلته شتا او مکه پات باندې ګوره ډیټابیس د دې بیا ایکسټنشن سره CS پروجیکټ یعنی د هر یو پروجیکټ لپاره با یو CS پروجیکټ فایل خامخا جوړیږي شو. خدا غوښنه نم ریموو کو ک ډیلیټ کوي بیا پات باندې ډیلیټ کو یس انته یو پروجیکټ کریټ شي یو پروجیکټ موږ کریټ کړو واغې ډیفالت دا سټرکچر کریټو static void main یو مین فنکشن دی پکې یو کلاس دی پکې په نیم د پروګرام او ول name space है name space the group of classes for first statement ogure using system using keyword the system namespace the namespace means isanga da su bajawa ki packages very same as packages alta ko import use karte dekho odalta the import was using the using system उस पदे सिस्टम नेमस्पेस की जिसुमरा क्लासेस दी अगर खत्म पदे प्रोग्राम की यूज कोले दिस इज द सेकंड नेमस्पेस है system.collections.generic
په دې نیم سپیس کې څومره کلاسز دي دا خطه یوز کولای شو یوزینګ سیستم ډاټ لینک په لینک نیم سپیس کې څومره کلاسز دی هغه یوز کولای شم او سیستم ډاټ ټیکسټ کې څومره کلاسز دي هغه یوز کولای شم د څه خپل یو نیم سپیس ما کریټ کړی دی هغه هم د یوزینګ سره واغه مې دا نور نېسټډ دي ګوره ټول نه راګي صرف کلاسونه پدې کې کا انټرنل انساید نور پیکیجز یا نور نیم سپیسز دلته به نیم سپیس وایي پیکیج بنو وایي صحیح ده او لایک پیکیج دی دلته و پیکیج نه وایي چې چرته په انټرویو کې پیکیج وي نو پیکیج نشته به نیم سپیس دی صحیح ده نو نیم سپیس وز دا سیستم یو نیم سپیس دی خو کدی کې انساید نور نیم سپیس یغه ته نشي اکسس کولای وز یو نیم سپیس نه چې بل ته دین هغه نېسټډ نیم سپیس دی بل نیکسټ کلاس کې راځي زموږ ټاپک باندې نیم سپیس سیدا نیم سپیس په خپل جوړو بیا ورته نېسټډ نیم سپیس به اکسس کوو باغی سیدا خود مقصد کا یو نیم سپیس وز دا سیستم نیم سپیس د ټول روټ نیم سپیس دی خو د انساید چې څومره نیم سپیسز دي هغه ډایرکټلی نشم اکسس کولای چې تر څو پورې ما هغه ته اپروچ نه کړي او د دې ډاټ دلته څه مطلب دی سیستم ډاټ کلیکشنز ډاټ جنریک دې مطلب دی چې سیستم نیم سپیس کې دنه کلیکشن نیم سپیس په کلیکشن نیم سپیس کې دنه کوم نیم سپیس جنریک نیم سپیس وز دلته هم صرف د جنریک د کلاسز یوز کولای شي د کلیکشنز بیا هم نشي یوز کولای ولې چې کلیکشن تاسو یوازې نشته کته ولې چې یوزینګ سیستم ډاټ کلیکشنز نو بیا چې په کلیکشنز کې کوم کلاسز دی هغه به یوز کولای شي وس کوم یوز کولای شو په جنریک کې چې کوم دی جنریک نیم سپیس کلیئر ده کفر دلته د سیستم نو کړي لیټس سپوز دا مال لري سیستم دلته ودا کنسول نه پیژني صحیح ده کنسول ځکه نه پیژني چې سیستم نشته کنه سیستم ډاټ کلیکشن ډاټ جنریک دی یوزینګ سیستم نشته او کله بیا هم یوز کول هم دلته وداوت یوزینګ واړي نو بیا به کوالیفاینګ نیم ولیو کوالیفاینګ نیم مطلب د سیستم ډاټ کنسول دا کنسول کلاس چیرته دی په سیستم نیم سپیس کې ډاټ وز د فنکشن رائټ لاین ګوره سیستم نیم سپیس کنسول کلاس رائټ لاین فنکشن صحیح ده او کله یوزینګ سیستم ماډل ته لیکل دي یوزینګ سیستم یوزینګ سیستم می لیکل به د سیستم ضرورت نشته غوډي لیکو څه فرق نه گئی خو کنه دې لیکل څه خبره نه اوس کنسول پیج دی ای وجه څه ده چې سیستم نیم سپیس کې کنسول کلاس دا موږ رائټ لاین فنکشن د څه د پاره یوز کی کومه آوټپوټ غواړو په سکرین console.writeLine this is C# class control s कमूंगा input of the user ना console.read या read line console.read दा read मॉड्यूल को वेट की द की प्रेस दबारा start debugging the play button na run key this is C# class simply line of text munga execute ko kamunga the user na input akhlu beba read line for example console.write line enter value is equal to string str is equal to the har yo function bar return type the gore chekam yo return type hi akka type the assign koi then those ma string str wagasta au the input kuma the user na yo value waram for console.readline bandi the read line return type gore pura da drop down chiskari di the soi intelligence so doi intelligence पदे के पर हर यो फंक्शन बांधे हर यो फंक्शन जी सिलेक्ट कई
دا غي ایکسپلینیشن تاسو له درکې لکه فار ایگزامپل ریډ لاین دی کنه نو دې سره ګوره سره راځي string console.readline string console.readline څه مطلب شو چې دا د دې ریټرن ټایپ څه د فنکشن string دی او دې په کوم کلاس کې console کلاس کې او د فنکشن نیم څه دی readline چې موږ خپل سلیکټ کړی دی او ریټرن ټایپ چې string دی نو موږ به ویلیو بس کې پلیس کوو یو string ویریبل کې به پلیس کوو ځکه مې په لیفت سایډ باندې څه وښتو string ویریبل او exceptions د دې کوم راځي system.io exception system.out-of-memory exception and system.argument-out-of range exception دا به دې فنکشن کې exceptions راځي صحیح شو ټول چې څومره د دې ډیټیلز دی هغه د انټیلیجنس کې یو هغه د ورکوټ یو اوورویو د پیش کوي چې دا فنکشن څه د پاره دی ګوره پرپز یې لیکلی دی سره reads the next line of characters from the standard input stream کوم یو دی کیبورډ دی کنه نو د کیبورډ نو next line اخلي is input نو دغه هر یو فنکشن چې تاسو یوز کوئ نو دلته یې ګورئ بیل چې ریټرن ټایپ څه دی او پرپز څه دی ایشو انټیلیجنس د دې ډیر پاورفل دی ویډیو سټوډیو read line control s او کله ته هم دا ویلیو موږ پرینټ کو console.write str پر write او write line کې فرق دی ها ورته ته موږ چې تر څو پورې ویلیو نه انټر کړی دی دینه مخکې ونځي کای نه ویلیو درته انټر ګوره دا فرست څه ډیسپلی شغه ویلیو چې کوم موږ انټر کړه هغه ډیسپلی شو بیا this is C# class خدا په یو لاین کې راغلی this is C# class او چې کوم ما انټر ویلیو دا په یو لاین کې راغلی دی ولی چې رائټ او رائټ لاین کې فرق دی رائټ لاین پورا یو لاین ریزرو کوي پورا یو لاین ځان د پاره ریزرو کوي او رائټ ټول ورډ یو بل پسې لیکي اس ریزرویشن نه شو رائټ او رائټ لاین کې دا فرق دی جیسے ریډ او ریډ لاین هم دی ریډ لاین پورا لاین ریډ کوي ریډ صرف یو کریکٹر ریډ کوي کلیئر ده کنټرول اس اوس کوم دغه فار ایگزامپل د یوزر نمونږ وایو چې یو انټیجر انپوټ دی واخلو یو انټیجر انپوټ دی واخلو نو به وسته کوو د رائټ لاین یا ریډ لاین هم سره ریټرن ټایپ سټرینګ دی کنه نو دا سټرینګ په انټیجر ته کنورټ شو دا سټرینګ بس ته کنورټ کو انټیجر ته فار ایگزامپل کده چې انټیجر marks is equal to دلته یو message got display console.writeLine enter obtain marks console.readLine خو دا readLine return type څه دی string دی کنه نو string خو د integer ته نشم assign کولای ګوره error راغی دا اوس ایډیټر کمال له هم کمپایل کړي نه دی کنه ورلاندې ریډ لاین راغی صحیح شو اوس به دا به انټیجر ته کنورټ کو دا ایرر به ختم شي انټیجر ته کې چې کنورټ کوو نو int dot parse دې سره موږ string value د دې 4 overloaded دی ګوره په انټیلیجنس کې دا یو اسانه شته چې څومره overloaded functions دي د یو فنکشن هغه ټول د تخی دا ګوره دې سره خواږه لیکلي دي 1 of 4 دا ډومبنه چې تم کوم ګوري int.parse لیکلي دي انټیلیجنس کې int.parse string s means چې parse function دا اوس یو پیرامیټر دی کدا فنکشن یوز کی یو پیرامیټر دی چې هغه string دی دسه کا سیکنډ نمبر فنکشن ګوري چې هغه فنکشن کې څه دي نو به ډاون ایرو کی پریس کی نو دې دا اوس دوه پیرامیټرز یو آی فارمیټ پرووایډر دی بل string دی شو دسه کا بل ګوري بیا system.globalization.number style
the third number 2 parameters دي دغه کا 4 ګورې نه دی به 3 parameters دي نمبر سټایل سره به آی فارمیټ پرووایډر هم دی نو دا څلور فنکشنز مونږ یوز کولای شو خو د دې څلورو نه اړوم باندې زموږ ریکوایرمنت پوره کوي کنه صرف string نو string already دا string اخلي end.parse console.readline دا موږ په if condition کې واچو if marks is greater than 50 greater than or equal to تاسو په 500 پاسې کنه greater than or equal to 50 then console dot write line pass else or same the if else same syntax ته څنګه په C++ کې دی else console dot write line tell control S دته موږ مارکس تخلی چې څومره مارکس موږ انټر کړ په ای کنډیشن باندې واکا greater than یا equal to 50 نو پاس و پرنٹ کی او کا less than 50 فیل و پرنٹ نسی while loop ته یو کنډیشن پکاري کنه مثلا بل د یو ویریبل اخلم I is equal to 0 while I is less than or equal to 10 console dot write line I بل د write line overloaded وګورئ 19 overloaded functions دي 19 overloaded the 19 overloaded نه چې کوم یو یوز کې دیکھو لکه دا هم ډیر یوز کو بل یو overloaded یوز کو this cycle value is equal to 0 I those are two argument functions په دې کې د 0 څه مطلب دی دا indexing دی چې next د دې نه اخوا په 0 باندې چې کوم parameter راځي یا دې ته ډسپلی شي دې ته فارمیټ وایي دې کې موږ فارمیټ یو ورکو means this cycle value is equal to 0 مطلب دی چې next کوم parameter راځي ا دې ته پلیس شي په 0 باندې دا I اوس دلته په 0 دی صحیح دا I دلته په 0 دی بدلته یو بل ویلیو یا ویریبل فار ایگزامپل 4 او دلته ما دا 1 پلیس کو اوس بدلته 4 ډسپلی کی دا I ویلیو 1 ډسپلی کی وجه څه دا چې I په 0 دی 4 په 1 دی دا I په 0 دی 4 په 1 دی دلته څه پلیس کوم 0 دا فارمیټ دی د string یو فارمیټ په موږ سپیسیفای کو چې دی فارمیټ کې راته ډسپلی کا صحیح ده او د سیم کولای شي پلس د کانکټینیشن لپاره یوز کی خدا overloaded function یوز کو overloaded دی کدا دی یوز کو دا 4 دی وسره لیک خیر دی اس خبره نشته ایرر بنو ور کوي خدا 4 بتا اوس ډسپلی کوي نه ولې د ډسپلی مونږ نه دی لیکلې 0 1 1 هم نه دی لیکلې فار ایگزامپل 1 دلته ولیکو 1 وڅ چې څومره ټایم دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ کیږي نو 4 به ډسپلی کیږي په دې 1 په ځای به 4 ډسپلی کیږي د دې 0 په ځای به I ویلیو ډسپلی کیږي صحیح ده while loop دا سینټیکس دی incrementation increment چې کوم ځای کې کیس تا خو خاله په before the statement یا after the statement کې I++ within the body of loop وزن دا do while کې مزدا I use کوم do while کې I use کوم ندی ویلیو وسې
इनिशियलाइज बस सही होस 10 भाई वले चे 10 टाइम्स बार एग्जीक्यूट शोय रहेगा ना दलता वो बिया अपडेट को तो कमूंगा दलता बिया अपडेट को नो आई इक्वल टू 0 बिया 0 ने इनिशियलाइज को बस डू a while condition ba while keyword ba last की condition bia I is greater than or equal to less than or equal to 5 sure उस बा inside the body that is body by at least one time उस जरूर एग्जीक्यूट की कदे दे I value मुंगा गोरा less than or equal to 5 तक ना कदे तदा मा 7 कड़ा the condition को false देगा ना बिया बम one time the body execute की कहता है statement execute को console dot write line this is do while body और ये the body execute की है ना ठीक है स्मरण को आप 10 मार्क्स 60 पास और अदा बे सेकंड वाला 1 बानी मुंगा तब 1 बानी मुंग सरसदी 4 देगा ना 1 इंडेक्स निडुम बने टूल 4 रागले रे बोले जे 4 को चेंज की ना कना कांस्टेंट है 4 बे डैश this is cycle value is 0 no the I value is the 0 display da 1 1 2 3 4 up to 10 उसको को इधर तदा कंडीशन false दे को यूजल बॉडी द डू while एग्जीक्यूट की क्लियर था जैसे फॉर लूप for integer inside the loop declaration का वाले शुगर और C++ की दो वेरिएबल यूज को वाले I is equal to 0 comma j is equal to 0 तो यूज को वाले शुगर पर C++ की बस सिंगल यूज के पर C# की बस सिंगल यूज के C++ के डबल यूज को वाले I is equal to 0 I is less than or equal to 20 और उससे दा इंटीजर I ऑलरेडी स्टा का ना मल्टीपल टाइम होदा मुंगने शू डिक्लेयर का बोले दा वेरिएबल व डिफरेंट हुआ j हुआ j is less than or equal to 20 j plus plus for loop syntax if j is equal to 15 break console dot write j अब उसको पूरे वैल्यूज डिस्प्ले करी 15 14 पूरी ये जो 15 शी लूप ना वो बाहर उसके 50 14 पूरी वैल्यूज डिस्प्ले की गाना अब 100 डिस्प्ले की वही द ब्रेक पावा जा अरे डबल कंडीशन लगो if j %2 is equal to 0 console dot write j याद तक हम कंटिन्यू लगो कंटिन्यू तो द कट स्टेटमेंट में ने एग्जीक्यूट कीजिएगा डायरेक्ट बबल साइकिल शुरू की देखो वैसे कम एलिमेंट डिस्प्ले कर 8 ठीक है
څه په وجه د کنټینیو په وجه دا په بریک او کنټینیو کې دا فرق هم په دې کې څه مشکل خو نشته دا فارمیټر ګوره دا ضرورت دی کومه مونږ سره ویلیوز دي کنه او ته پلس پلس پای کې مانس کې ډیر راځي لکه فار ایگزامپل دا سره څلور ویلیوز دي ځان کنټینیوشن یوز کوي یعنی هغه یو اپورټ اون دی سټرکچر راځي پلس پلس په مانس کې یوز کوي بیا پلس پلس کني کنټینیوشن سره هم د آوټپوټ اوسته شي کنه صحیح شو خدا د څه پرې مانس کې ته پلس نه واړې بس دا یو سټرینګ دی او بیا کام بیا پیرامیټرز صحیح شو بیا د واړې ګوره لگا دلته اوس پیرامیټر دا سیکنډ پیرامیټر په سیکنډ نمبر دی خو ډیسپلی کیږي اول صحیح ده دا غرانګي فارمیټ چې تاسو پکاري نو بیا ولته فارمیټ یوز کې نه هغه خو د ډیجټ د پاره یا د سټرینګ د پاره مو استعمالو کنه چیرې دا ډیجټ دی دا سټرینګ دی دا خپل ته دا نشته چیرې دا ډیجټ دی یا سټرینګ دی دا سي اس میکانیزم نشته خو صرف اور صرف د آرګومنٹ نمبر بہت سپیسیفای کې چې آرګومنٹ نمبر کم یو ډیسپلی کوم په کم پوزیشن ډیسپلی کوم اوس دلته آرګومنٹ نمبر 1 په فرست بالکل فرست سټیټمنټ باندې کی نو آرګومنٹ نمبر 1 کم یو دی 4 آرګومنٹ نمبر 0 آی دی کنه آی کی چې کوم ویلیو هغه بدل تر راځي د ایکوال نه بعد او 1 باندې چې کوم ویلیو دا اب رائټ ټرنری اپریټر کم یو دی ټرنری sign of interrogation صحیح ده sign of interrogation مزه وي سوالیه نشان هغه بسنګ یوز کو तो बंदा का स्टेटमेंट के यूज को बंदा का स्टेटमेंट कंसोल dot write line the result is equal to 0 चलता है एक्सप्रेशन इवेल्युएट को 4 plus 10 is greater than 15 was that true نو دلته دا لومبنی ویلیو چې سلیکه ما بدلته په 0 باندې پلیس کیږي لومبنی ویلیو فار ایگزامپل سلیکه ټرو او چې دا ټرو او که فالس فالس د کولون نه بعد یا دی string کې دا د پلیس کولې شو string st is equal to 3 plus 9 is greater than 12 then true else false बिल्कुल सेम if else कार गई खुदा टर्नरी ऑपरेटर दे तो शो दा यो स्ट्रिंग केम ज प्लेस को वस په कंडीशन باندې ډیپند کوي د دې st ویلیو په دې کنډیشن ډیپند کوي کچیر دا ایکسپریشن ټرو ته ایوالویټ شو نو په دې کې به ټرو سٹور شي کدا ایکسپریشن فالس ته ایوالویټ شو فالس ته ایوالویټ شي دا سي ډایرکټلی په سټیټمنټ کې لیکل شي او دا ډایرکټلی په سټیټمنټ کې ولیکل خو دلته دا ټول په یو پیرامیټر حسابيږي دې نه سٹارټ کړئ دې پورې یو پیرامیټر حسابيږي ولی چې دا سټیټمنټ دا یو دی ټرنری اپریټر پکې یو دی یو ایکسپریشن دی نو دا ویا ټرو یا فالس ته ایوالویټ کیږي چې دا ویلیو څه ده string بدلته دی 1 2 لیکلی دی ټرو او فالس وځي نو 1 په 0 پلیس شي یا 0 په 0 پلیس شي دا ټرنری اپریټر یوز دی په سی شارپ کې the result is false دیکھو ولی چې دا څه ته ایوالویټ شو فالس ته ایوالویټ شو because 4 plus 10 is not greater than 15 is less than 15 ځکه موږ false را
دا کانسپټس دي دا کوی نو ورسته کبه هر څومره ګران پروګرامینګ بیا په پويږي او دا کانسپټ نه درځي اوس دا ګران نه دی چې 4 + 10 د 15 نه ګریټر دی کنه په دې ورسو پويږي خو کانسپټ یعنی ټرنری اپریټر موږ څنګه یوز کو دا ایکسپریشن یو غټ ایکسپریشن هم کې دی شي دا 4 یو ایکسپریشن نه کیلکولیټ کاو دا 10 یو ایکسپریشن نه کیلکولیټ کاو به دا 15 یو ایکسپریشن دینه به یو غټ سټیټمنټ جوړ شي چې دا ټرنری اپریټر یوز تعالی درځي یوز وای اذروایز ورګه د دې په ځای باندې اف او ایلز یوز کوم اف او ایلز یو خدای دې چې هغه زیات لاین اف کوډ راځي او دا په یو لاین کې دی نو ستا کوډ به کمپیکټ راځي او ایزی ټو انډرسټینډ وای په ډیولپمنٹ کې صرف دا نه ده چې بس ډیولپمنٹ وکاو چې څنګه دی وکړو بلکې کوډ به داسې لیکي چې هغه لږ کوډي آوټپوټ یې زیاتی کوډ لګي آوټپوټ یې زیاتی مور ریډیبلی بیا دا غي مینټیننس هم ته کولای شي که سبا هم ستا کوډ تعالی چاراوړو او بیا به چینج نشي کولای نو دې ډیولپمنٹ نه وي چې دا بیا سبا هم دغه کوډ تعالی څوک راوړي چې خپل به پويږي بیا کني یو کال بعد بیا خپل کوډ هم سره نه پويږي فار ایچ لوپ یوز کیږي د څه لپاره نه ایره ایکسسینګ لپاره د شو کا ایره هر ټایپي هغه انټیجری کې هغه سټرینګي هغه کریکټر فار ایگزامپل دلته string یو area اخلم string my friends is equal to at the time of creation initialize whom Abid Ilyas Shahid for each loop syntax है for each keyword base type string देगा via name str via n keyword via array my friends console dot write line str for each loop operation صحیح ده خودلته موږ دا کنډیشن نشو ورکولای چې دا لوپ دی د الیاس نه بعد چې کوم الیمنټس دي دا ډیسپلی کی هغه ویل خبره دی انساید د باډي و دا کنډیشن ورکول لکه فار ایگزامپل دلته کنډیشنینګ موږ کولای شو او بل پدې کې اپډیشن نشي کولای په فار لوپ کې هم موږ اپډیشن کولای شو په ایره کې کنه دا ایره اپډیشن څنګه وي نیو ویلیو انسرټ کې په باندې په یو زوړ ویلیو باندې لکه فار ایگزامپل کدلتا my friends اخلم 2 is equal to what's inside the for each loop دا اپډیشن نه کیږي دیشو اند سکیږي چې ته پکې ویلیو بګین دا 2 پکې هارد کوډ ریپلیس کی او str اپډیشن بیا نه کیږي چې څه واخلې چې str is equal to تو زه دا مطلب نه دی چې د دې دایره انډیکس اپډیټ بلکې د str ویلیو دی اپډیټ او اوس دایره دی کې انساید نه اپډیټ کیږي او په ذریعہ د چا په ذریعہ د نیم ویریبل اپډیشن نه کیږي دا فار لوپ په ذریعہ باندې ایکسس کوم پای کې اپډیشن هم کیږي په دې کې اپډیشن نه کیږي صرف اور صرف فار ایچ لوپ صرف اور صرف د ایکسسینګ لپاره دی بس جسٹ ایکسسینګ the condition ورکو چې if str is not equal to Abid دا خو زیاده مطلب نه دی کنه چې تا د تو نه شروع کو خو دلته د کنډیشن ورکو اوس په Abid نیم نه پرینټ کړي دا نور دوه پرینټ کړي خدا خود څه نه شو چې سیکنډ نه سٹارټ کو سٹارټ خو مکه د 0 نه دی خدا inside the body condition ورک صحیح ہے